سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه خلکو سره خپل کومک او مرسته جاري ساتلې ده او قاري صاحب چې په دې علاقه کې یو خپل جومات دی مولیانو کلي د هغه ځای نوم دی خپل هم ډېر زیات حقدار دی دوه درې پیرې ما وایي چې زه به مدرسې ته درځم ډېر زیات طالب علمان دي ورسره هلته ډېر زیات ضرورتونه دي نو هغه لا زمونږ او د قاري صاحب هغه ملاپ لا نه ده شوي بل قاري صاحب زموږ په یتیمخانه کې چې کوم دی نو پرې کاس لګیا دی وخت یې ویستی دی او د زړه جذبه یې ډېره زیاته ده په دې ورته زه خیرای تحسین پیش کوم چې زموږ هغه ماشومانو ته پرې کې سبق ښیي نو هغه بعضې نیم سړي نه وي چې د زړه دا غوښې ورله ورکړم دومره ترې خوشحالي سړی نو هغې کې دا قاري صاحب سرپرست دی دا بل بابا دی دا په پرې کاس کې چې کوم دی د هغه یتیمخانې دا صرف تاسو ته ښیم چې په دنیا کې هر رنګه خلک شته چې وخت ورکوي سپینګیري بابا دی ټیم یې ورکړی دی دی چوکیداري کوي خو داسې تاسو کتلي وي نه ما ته ویل الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن یو را سره رواره دی بس کیمرامیني کوي ایډیټینګ هم کوي هم کوي زه هم کوم په دوه کسه د انجیوګانو کې څه وي چې 1 لک روپۍ راشي نو 8000 به ترې وخورئ په دې هر څه باندې دا د لونډو لپاړو ته وایم چې طالب خان پسې عجیبه عجیبه خبرې کوي دا صرف هغې خلکو دپاره چې انجیو تاسو پېژنئ مونږ چې 1 لک راشي نو یو یې لګوو دغې ته هم ضرورت نشته دی بس ژوند دی روان دی دا د الله پاک لاک فضل دی چې نن زمانه کم کار خدای پاک اخلي قاري صاحب ګواه دی یو دوه ماشومانو ته چې اوس کپړه پیزار ورکړه نو څنګه خوشحال وي دا خوشحالۍ چې کوم دی د هغې څه دغه نه و دا کار بل څوک هم کولی شو که نه خو الله پاک یې زمونږ نه اخلي نو هغه یتیمخانه کې مونږ ته هم ډېر ضرورتونه دي قاري صاحب ته هم ضرورتونه دي قاري صاحب خلک سرسایې ورکوي دغه ورکوي نو اسلامي روح سره څه وایي په دې موقع باندې یاره چې زه وایم چې د سرسایه خصوصا یتیمخانه کې ولګي نو ډېره فایده وي یتیمانان ماشومان او حقدار هم دي او د هغې څوک سرفرست هم نشته دی نو دا ستاسو ډېره شکریه ده چې دلته هم دا کار شروع کړو او ماشومانو ډېر زیات خیال ساتئ خصوصا د یتیمانانو نو زما دا خواست دی ټولو خلکو ته چې کوم سرسایه ورکوونکي وي هغه د یتیمخانې ته رجوع وکړي او ښه خبره هم ده چې په ځای باندې مصرف شي د دې خرچ وشي نو ستاسو به هم ثواب کېږي د دې به هم ثواب کېږي د ماشومانو ته فایده مو رسي قاري صاحب اوس هغه ماشوم یې تاسو ولیدی که نه چې چپړې شلېدلي او بلکل جی او هغه دوی ورسره ډېره ښېګړه هم وکړه د بوټانو دپاره هم دغه ورته وکړو او چپلې به مو انشاءالله دی اخلي نو دې سره خدای پاک ډېر خوب کړي چې دا یو ښکلی پروګرام یې شروع کړی دی او په خپله به کې ډېر زیات کوشش کوي نو تاسو ټولو مسلمانانو ته خواست دی چې په دې کې د زړه د کومې نه د زړه د اخلاصو په دې کې امداد وکړي صحیح ګرانو کتونکو په دغه یتیمخانه کې زموږ سره خو قاري صاحب لګیا دی چاچا لګیا دی نو څلور را سره مثانې دي پکې هغوی یې تربیه کوي نو الحمدلله هغوی ته د اختر پیزار کپړې هغه زنانو ته او چاچا له هم چې کوم دی نو د اختر د کپړو بس صرف پیسې ورکړې او قاري صاحب هم چې کوم دی نو دغه اختر کې یا ساتو نظر خان صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو چې کومه سرسایه وه نو دې پېرې دا کم 15000 روپۍ وې مختلفو ځینو کې چې کوم دی نو رانه داسې خلکو چې هغه ډېر زیاته ضرورتمند وو او هغې کې دا ملګري خو هم دي نو خپله دا غواړو چې حقدار ته حق ورسي او بیا وایو چې دا یتیمان بچي چې هغې کې ما ستاسو طرف نه 15 پکي هغه خو هم چې دا وا راځي په دې دغه باندې لکه دلته کې پکي مکي نشته قاري صاحب نه بلکل جي نشته ضرورت وکړه او جی بلکل نو دغه یو سلسله هم روانه ده انشاءالله دا مخ په وړاندې به وځي الله پاک دې تاسو له اجر درکړي امید درنه ساتو چې دغه شانتې تعاون به روان وي موږ به نه یو دا بلډینګونه به دا احساسات به دا جذبات به دا یادونه به داسې یو کس عمل به هم پکار نه دی او کردار به هم پاتې کېږي چې په دنیا هم څه کردار هر سړی دا سوچ وکړي نور پکې برکت الله چي ښه هر څه دا ناممکنه کار ممکنه کېږي خو جذبه غواړي ښه نیت غواړي ضرور سره تعاون وکړي ډېره مننه خوشحاله